أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم، اللہ رب العالمین په حضور دعا ده چې الله دې د دې مبارک ورځې د دې مبارک مقام جمله خیرونه سعادتونه برکتونه زموږ د ټولو نصیبه وګرځي او الله دې دا حاضري زموږ د ټولو دپاره د بخشش او د مغفرت ذریعه وګرځي. عزیزان محترم، الله رب العالمین د دې کائنات په وجود کې د راوستو سره ډېر حکمتونه دي چې الله رب العالمین څرګند کړي دي او خاص کر هغه خلق چې کم د الله رب العالمین په دې تخلیق کې تفکر کوي، غور کوي، عقل و فکر نه کار اخلي، د هغوی دپاره په دې کې الله د زده کړې ډېر سامان ایښی دی. خو هغه خلق ته دا زده کړه کولی شي چې کم خلق پکې تفکر کوي او کم خلق پکې سوچ کوي، او چې کم خلق بے سوچه خلق دي نو بے سوچه به نه په دنیا کې ګیله کوي او بے سوچه به نه په آخرت کې ګیله کوي، ځکه نه غور کړی دی، نه فکر کړی دی، نه دې طرف ته څه خواري کړې ده. نو چې چا خواري نه ده کړې هغه به ګیلم نه کوي، او چا جستجو کړې ده نو هغه به خدای په خالی نه ګرځوي بلکې څه نه څه به ورته الله رب العالمین په دې دل و دماغ کې اچوي. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. الله رب العالمین دې خپلو بندګانو ته وایي چې د کم شیز دپاره یو شی چې تاسو نه خوښوئ تاسو به ترې کرکه کوئ، یعنی بظاهر چې د انسان په مزاج پوره نه راځي، او الله وایي کیدای شي دې کې به خیر وي. ته چې کم شیز ته بد وې دا ضروري نه ده چې دا بد وي، کیدای شي چې په دې کې خیر وي. او چې کم شی ته د خپل ځان دپاره خوښی چې دا ښه دی، ځکه انسان بس د دغه ظاهري شیانو باندې تقیه ډېره دی، ظاهر ته ګوري، اسبابو ته ګوري، او بس بیا وله زړه ورکړي چې بس همدا کار ټیک دی. او دنیا نظام چې کم دی دا د چا په قدرت او په طاقت روان دی، او الله رب العالمین دا څه چې دي په دې کائنات کې دا ټول د هغه تابع دي. حضرت لقمان حکیم الله رب العالمین ډېر علم ورکړی او ډېره پوهه ورکړې وه او ډېره مرتبه ورکړې وه، د حکمت خبرې به یې کولې. یو ورځ خپل برخوردار ته ووی چې په دې خوا کې په دې کلي کې یو پیغمبر راغلی دی، نبی دی، راځه چې د هغه ملاقات ته لاړ شو. د دې سفر نه مخکې دې بچي به ورسره پلار سره اکثر مکالمه کوله چې پلاره نیکانو خلقو ته چې دی دا ازمایښونه او دا پیښې ولې راځي؟ نیکان خلق خو ګناه نه کوي، نو هغوی ته بیا ولې راځي؟ هغه ورته ووی چې بچې په دې کې د الله د طرفه حکمتونه دي، مونږ په دې نه پوهېږو. دا مکالمه به د دې دواړو شروع وه. په دغه ورځ یې اراده وکړه چې راځئ چې د دې پیغمبر ملاقات له لاړ شو. زوی ته وایي د یو ورځې سفر به و چې روان شو، 8 ورځې پکې تېر شو، لاره ته بې درکه شوه او سفر اوږدېږي او اوږدېږي او اوږدېږي او زوی نوجوان دی. نو نوجوان د پلار سره مکالمه کوي چې پلاره ګوره ما درته وی نو مونږ خو یو ښه کار پسې روان وو، نو اوس په دې کې د خدای پاک څه حکمت دی چې مونږ بې درکه شو او
دومره ورځې تېرې شوې. په یو ورځ باندې چې دا کومه اوومه اتمه ورځ ده، په دې ورځ باندې په دې ریګستان کې ګوري، شګه مګه ګوري، په هوا کې الوزي، یعنی د آبادۍ آثار ورته ښکاره شو. داسې ورته ښکاره شو چې بس ته آبادي راورسېده، مونږ هغه ځای ته راورسېدو چې عین آبادي ښکاره شوه. یو بالکل داسې تیره اډوکی چې په ځناورو کې د چاو خوړلی شوی و، بس هغه اډوکي پراته وه، دومره تیره و چې هغه اډوکی په دې خپه کې ننوتو د دې هلک. نو بس دی خو ملته کېناستو، قدم هم نه شو اخیستی. نو پلار ته وایي چې بابا اوس ته ووایه مونږ خو راغلي د پیغمبر ملاقات لو، او ته وګورئ 8 ورځې بېدرکه وو، نن چې ځای پیدا شو نو اوس مې په خپه کې اډوکی لاړو، دا دومره غونتې ځای مونږ ته دومره لرې شو. نو پلار به ورته وایي چې بچې ته په دې راز باندې نشې رسېدی، د الله د طرفه به په دې کې راځي، خامخا به پکې راځي. بس ده دا مکالمه کوله او چې ګوري داسې یو دوړه غونتې اوچته شوه، لږ ساعت کې ګوري حضرت جبریل علیه السلام په خپل لاس باندې سور دی او مخې ته ودرېد. وایي چې ستا او د دې زوی دا مکالمه ما اورېده، دا زوی تا سره مسلسل لګیا دی چې په دې کې څه خیر شو، پیغمبر ملاقات ته راغلی، اوس پکې بېدرکم شو، ورکم شو. نو اوس حضرت جبریل علیه السلام ورته راز وایي چې که تاسو نوې بېدرکه شوی او دا 8 ورځې په تاسو نوې تېرې شوې او تاسو بر وخت را رسېدلی وې دې کلي ته، نو خدا نه خواسته نعوذ بالله په دې کلي باندې ما عذاب راوستی و. الله حکم کړی و چې دا نسکور که دا کلی واړوه او تباه و برباد که. نو که اوس تاسو په خپل وخت مطابق دې کلي ته راغلی وې نو د دغه عذاب په دې گرفت کې او دغه عذاب چې راغلی و دې کې به تاسو هم راغلی وې او دا ټول کلی مونږ هلاک کوو. دا ستاسو د ورکېدو دا راز چې کوم نو هغه دا و چې الله رب العالمین د دې عذاب نه ساتلی چې دا عذاب ختم شي او تاسو راورسېدئ. نو ستاسو د ورکېدو راز چې کوم نو هغه اصل کې دا بیا یې زوی توبه وکړه او بیا استغفار وکړو چې الله رب العالمین په خپلو کارونو باندې ته ټولو کې ښه ډېر پوهېږې، مونږ نه پوهېږو. لہذا ما چې کوم آیات ویلو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یو دا چې انسان وي، انسان د دې عیبونو نه، د دې کمزورو نه، د بیمارو نه مبرا او آزاد او پاک ذات چې کم دی یو د الله رب العالمین دی. د الله نه ما سوا هیڅوک داسې نشته چې د هغه سره به تا خبرې نه لګېدلي. او د انسانانو دپاره په دې کې ډېر تعلیم دی، انسانانو دپاره په دې کې ډېر سبق دی، خو چې څوک په دې جستجو کې او په دې طلب کې وي. یو دعا هغه کې مونځ دی، که دعا ده که غوښتل دي، الله او د الله په منځ کې الله بل څوک نه مني، دریم نه مني. یو الله دی او بس خدای ما ته دا پته ده چې ته مې خالق یې او زه دې مخلوق یم، بس بله څه رشته شته دی نه، او دې منځ کې حایل هېڅوک هم نشته دی. نو دا اوس یو کار دی چې دا د انسان په دې تقدیر کې، دا د انسان په دې ژوند کې، په نصیب کې، په هر څه کې کار ساتلی شي. الله سره به څوک دا خبرې نه تړي چې بس دا کار وشو نو بس اوس وشو، اوس دې کې اخوا دې خوا نه کېږي، هر څه کېدی شي. په عین وخت کې هم کېږي او بالکل په عین وخت کې هېڅ هم نه کېږي او کېږي هم. څه چې کېږي نو د هغه په مرضۍ باندې کېږي. په دې عراق په دې موصل کې لوی صحابي رسولو د هغه ګورنري وه، اور ولګېدو، ټول کلی وسوځېدو. او د اور سره په خوا کې چې کم یو کور دی چې دا ټول کلی سیزي او دا یو کور چې دی دا ورسره ونه سوځېدو. نو اوس بظاهر خو اعلان او کیسه او واقعه دا ده چې خلک ورته غوږ کېږدي چې حضرت اور ولګېدو، ټول کلي اور واغستو. خبر خدا دی بجای د دې چې خلک د دې اظهار وکړي نو خلکو نه اور هېر شو. خلک دا وایي وایي لکه
ټول کلی اور واغستو، یو کور پکې اور وانغستو، هغه بالکل بچ پاتې دی او په خوا کې اور لګېدلی دی. نو خلکو نه د کلی اور مور ایر شو. دا کهانی راوچته شوه، دا سټوري ده، بریکینګ نیوز دا دی چې یو کور دی او دی اور نه دی اغستی. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر مشهور صحابي دی. هغه راوغوښته، دغه کس یې راوغوښته، هلکه دې خوا راشه، دې ټول کلي اور واغستو، دا ستا کور یې بلکل په دې خوا کې دی او دې سره لمبه تېره هم نه شوه، دا ولې؟ هغه وی حضرت زه خو د خدای ډېر عاجز او مسکین بنده یم، والله که په نوره خبره پوه شوی یم، خو چې باران دا اور ولګېدو ما الله ته جولۍ ونیوله چې ما وی یا الله زما چې څه دي ګورې دغه کور دی، ما سره خدای د دې کور نه بغیر هېڅ چاره لاره هېڅ مم نشته دی او تباه و برباد بشم. خدایه که دا کور مې لاړو، بس د دغه دعا نه پس حرام دی که خبر شوی یم دې ټول ځایونو اور واغستو او زما د کور په دې خوا کې چې دی اور تیر نه شو. نو دا کارونه د الله رب العالمین په لاس کې دي. لیکن بهرحال تعجب کول الله خپل بندګانو ته وایي چې آزمایش او ازمیخ دا به الله خامخا په تاسو باندې راوړي، لازمن به راځي. بعضې خلک په بیمارو باندې، په نورو حادثاتو واقعاتو باندې دې حد ته تعجب کوي، گویا چې ذهني طور ورته د دل و دماغ ناړو تیار نه دی. یو په انسان باندې آزمایش او تکلیف راځي په دې حساب باندې چې د هغه نه خطا شوي وي، د هغه نه ګناه شوي وي، هغه د جرم ارتکاب کړی وي، نو هغه خطرناکه خبره ده. ظاهره خبره ده چې دی ونیولی شي، ده ته پته لګي چې ما څه کړي دي، ما زیاتې کړی دی، ما خیانت کړی دی، ما سود کړي دي، ما حرام کړي دي، ما ظلم کړی دی، د چا بېعزتي کړې ده. هغه خو دې که بچ دی څه وخته پورې بونس دی، هغه خو دې په دې خپل زړه کې غل وسي، ځکه چې د الله عدل او د انصاف، د عدل تقاضا دا ده چې انصاف وکړي او دې به الله راټینګوي. نو هغه سړی خو دې خامخا وایي، ځکه چې دې هر وخت احساس د دې خبرې کوي. دو خبرې دي چې انسان په هغې باندې بچ بچاو کیدی شي. یو د انسان دا دی چې د انسان ګناه د انسان نه وشي او ارتکاب وشي، لیکن ورپسې دا دی چې د ازالې کار دی چې د احساس کوي او د اقرار کوي او د توبه کوي او د استغفار کوي. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، بالکل تائب سړی داسې دی، توبه کوونکی داسې دی لکه د چړو ګناه کړی نه ده، د دې نه د سړی سوچ وکړي. نو د هغې د الله د طرف نه پې اجرونه ډېر دي. د ازالي صورت یې دا دی چې بس په دې صورت بچ شم چې لاړ شم او بس خدای پاک ته سر کېدم. غالبا د تیر نه هغه مخکې جمعه ما ویلو 80,000 کسان په موسی علیه السلام باندې راوویست، د استسقا مونځ کوي. الله ورته وایي په دې کې یو سپیره دی، دومره ګناهګار دی چې دا زما بدي شي چې دی د ځان نه لر کړی نه وي، دې 80,000 نه چې دا یو نه وي راوتی باران نه کېږي. یا دا خبرې وې او اعلانونه کېدل چې هلکه کم یې وایي چې د خدای بدې شي، وځه زمونږ د دې ډلې نه وځه، د دې جمع نه نن وځه، ځکه ستا د وجې نه باران ولاړ دی نه کېږي. یا دا اعلانونه او یا ټک شو باران شروع شو چې خدای پاکه اوس دې راته وی چې دې کې دا سپیره وباسه او اوس دې پې خدای پاکه باران وکړو، دا څه چل دی؟ الله وی بس توبه یې راته وکړه، زما بنده ما ته زارو قطار چغې والې او دعا یې راته کوله چې خدای زما شرم پرده وساته، والله زما شرم پرده. بس الله وی رحمت جوش کې راغی، توبه یې داسې وویستله، بس ما معاف کړو او د هغه باندې الله رب العالمین دا سترپوشي وکړه، هېڅ چاته یې ونه ښود. یو صاحب په ځنګل کې پروت و، ډېر ظالم سړی و، دنیا ته په اور کې پرته وه، چې وخت پې راغی زنکدن راغی، اوس په دې ځنګل کې لوغړېږي او په دې ځنګل کې پروت دی او چغې وایي. اوس هغه ګوره د دواړو طرفونه، یو دا چې احساس ورته د خپل ګناه شته، الله رب العالمین خپله ګناه منم او الله خپل جرم منم، ډېر ظلم مې کړی دی، لیکن خدایه ما ته ګوره
او الله ستا رحمتونو ته ګوره او الله ما ته ګوره او خدای ستا خزانو ته ګوره الله ما ته ګوره او خپل کبریایي او خدایي او دې بادشاهي ته ګوره زما په کې څه حیثیت دی نو الله که ته مال عذاب راکړي دا ځان له خدای سره لګیا دی مناجات کې هېڅوک هم نشته په ځنګل کې د لغړېږي زنکدن دی نیولی دی او په دې کې وایي چې یا الله رب العالمین که ما ته وسوځې او که ما سره چې ته څه کې خدایه کولی شي لیکن زما د دې سزاګانو سره به الله ستا په دې شان کې یا ستا په دې خزانو کې څه کمی یا زیاتوالی راشي ته خو خدای د دې نه مبرا یې د دې نه بری د مخلوق څه کار دی خدای پاکه مخلوق بس دا دی چې تا ته محتاج دی غټې خبرې م کړي دي نو بهرحال تاسو وګورئ نه صرف دا چې الله رب العالمین د ده بخشش وکړو نه دا چې د ده مغفرت وکړو بلکې حضرت موسی علیه السلام ته ووی چې د ده د کفن دفن د غسل انتظام وکړه الله رب العالمین د دې سړي وکمه د ده نه خو پلیت نجس سړی بل نو دا ټوله دنیا ته په اور کې پرته وه نه خالی دا نه چې کفن دفن او د غسل اهتمام یې وکړه او زما پیغمبر ټولو خلقو ته اعلان وکړه چې چا د ده په جنازه کې شرکت وکړو الله به د هغه بخشش او مغفرت وکړي د هغه الله سره مکالمه ده دوه خبرې دي یو دا دي چې پوزه راښکل دي په روژه کې به مونږ دا خبره ډیره کوله اوس په خلقو کې د دعا کولو په خلقو کې د الله سره د مناجات او د غوښتو طریقه نشته خلق په هغه ادب باندې نه دي پوه او خلق د الله په شان باندې نه دي پوه چرته آدم علیه السلام ګوره دا ټول انسانان الله د هغه نه پیدا کړي دي او د هغه په دې بدن مبارک کې او د هغه په خپو لاسونو کې الله خزانې ښیوي خزانې چې یو قدم به چرته آدم علیه السلام ښودو د هغه یو قدم سره به الله رب العالمین په هغه ځای کې شنه پیدا کړه بوټي به پیدا کړه اوبه به پیدا کړه هلته نه به ژوند شروع شو دا دنیا الله د هغه په قدمونو داسې آبادوله د یو قدم او د بل په منځ کې د 3 ورځو شپو لار 3 ورځې شپې د یو قدم او د بل په منځ کې به مسافت و څومره لوی سړی او چرته قدم کې د چینه شروع شوه او میوې شروع شوې اوبه شروع شوې هغه آدم علیه السلام 40 حجه کړي 40 د هندوستان نه بتلو ولې چې الله راضي شي او دې دعوه کې به راتلو چې الله سره به بس عشق او محبت دی او خدای ته زما نه خفه شوې ښځه دلته د په جده کې پاتې وه هغه هلته پاتې وه دا 40 حجونه یې دې دپاره کول چې خفه شوې بس تا وی جنت کې دې بوټي ته مه نږدې کېږه او خدای زه خطا شوی ما او الله ما معاف کړه داسې جړای کوله چې فرشتې رالی جبریل علیه السلام چې وکتو حضرت آدم علیه السلام چې وکتو هغه ورته په جړا شو لاړو د الله په دربار کې کېناستو خدایه دومره عظیم او د عظیمې مرتبې پیغمبر او الله جاړي لګیا دی او زمونږ مفسرینو لیکلي دي چې څنګه یې د بدن هیئت او کیفیت بدلو څنګه یې چې د قدمونو بدلو دقسې د آدم علیه السلام د مبارکو د دې سترګو اوښکې د هغې فضیلت په خپل ځای چې د پیغمبر اوښکې وي فضیلت یو طرف ته کا خالی په مقدار کې په تعداد کې د آدم علیه السلام د مبارکو سترګو نه په دومره تعداد کې اوښکې توی شوي دي چې د قیامت پورې د انسانانو اوښکې راټول کا ځان له د آدم علیه السلام اوښکو تعداد ته نه رسي دومره ډېرې د الله رب العالمین په دې رضا کې او د الله په دې دغه کې جړلې دي دومره ډېرې جړلې دي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ښځې خاوند یو بل نه پیژنده رنګت کې دومره غټه تبدیلی راغلی وه نو د هغوی تبدیلی په دې نه وه تبدیلی په دې وه چې په زړه درد اخیستی و الله ناراضه دی او الله خفه دی او الله به څنګه راضي کېږي نو بهرحال خلقو ته چې دی اوس دا طریقه نه ده معلوم خلق بې ادبه شوي دي او خلقو باندې ناوخته دی د حضرت بهلول دانا رحمت الله علیه خبره پخوا ما کوششونه کول چې د دې خلقو الله سره روغ وشي الله راضي او خلق ناراض اوس الله ناراض دی
خلق راضي دي قبر ته چې ورسېدې ستا هغه خبم چې دی پته به دې ولګي چې د سې رسو پخېږي لیکن اوس الله نه راضي کېږي الله وایي بس ټیم دی وخت دی پاس دی یعقوب علیه السلام دومره خوږ پیغمبر و د الله رب العالمین او څومره لوی هستۍ مالک یوسف علیه السلام بې درکه دی جړاګانې به یې کولې فریادونه به یې کول تر دې پورې چې د سترګو نظر لاړو دوی خلقو ته ویمه الله وی ولنبلونکم بشیء من الخوف دا ازمایښونه به الله رب العالمین لازمن او لازمن راوړي یعنی انسانانو ته وایي چې دا ماده په ځان کې پیدا کړي ازمایښونو ته به ځان ټینګې پیغمبرانو ګوره دا معمولی خبره ده په خوله راځي چې یوسف علیه السلام بې درکه دی پلارم پیغمبر دی او زویم پیغمبر دی او دا معمولی خبره ده چې د یعقوب علیه السلام د سترګو نظر لاړو دا چرته د عام سړي کیسه واقعه نه ده د الله د پیغمبر د سترګو نظر تلل دا ډیره لویه خبره وي معمولی خبره نه وي په ازمایش کې دی په تکلیف کې دی یعقوب علیه السلام همیشه دعاګانې کولې وایي چې یو ځل داسې جذباتي دعا وکړه چې الله فوراً حکم وکړ یوسف علیه السلام ته وکړو فرشتو ته وکړو ټول حایل رکاوټونه پردې مردې دا ټولې ختم کړي یوسف علیه السلام تم حکم وشو چې ځان ظاهر کا چې بس یوسف علیه السلام پیدا شو پلار ته سکون راشي اطمینان راشي فرشتو ورته وی یا الله رب العالمین یعقوب علیه السلام خو ساول ځل دعا نه ده دا خو د څومره وخت نه چې دی دعا کوي نن داسې څه خبره وشوه چې د یعقوب علیه السلام په دې دعا باندې ستا د دې عرش نه خزانو نه داسې فوراً حکم جاری شو دې پسې الله رب العالمین راز څه دی وایي چې الله رب العالمین فرشتو ته ووایي چې تاسو ونه کتل چې زما دې بنده نن ماته په کومه طریقه باندې دعا وکړه د ماته داسې دعا وکړله داسې د خشوع د خضوع د عاجزۍ سره دومره جذباتي دعا یې وکړله چې زما دا رحمت بس پاتې نشو زما په دې رحمت باندې دومره جوش راغی چې دا خو لا ژوندی یوسف علیه السلام دی چې بې درکه دی ما ته دې زما د کبریایي قسمي که ما یوسف وجلی وی او هغه مړ وی او بیا یعقوب علیه السلام دا دعا لکه دا د چې نن کړې ده داسې دعا یې کړې وی ما به ورته مړ یوسف علیه السلام را ژوندی کړی وی او مخامخ به مې ورته ودرول په دعا کې اثر دی په دې دعا کې زور دی او دعا څه ته وایي دعا الدعاء مخ العباده الدعاء هو العباده بس دعا څه شی دی دعا عبادت دی بل څه شی نشته مونځ کې څه شی دی سبحانک اللهم نه تر درود شریفه پورې ربنا اتنا پورې الحمد پورې دې څه شی ټوله دعا ده او دعا څه شی ظاهري دعا مطلب دا دی چې خدای پاکه اسم را سره نشته دی ارس چې دی پروردگار ادا تا سره دی الله رب العالمین ذل چارا زبی بسا تشلمن اسم ما سره نشته نه په دنیا کې سشتا نه په آخرت کې سشتا انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما والحقنی بالصالحین نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون بندگان دی په دې خبره پوښي چې الله خپل ولی دوست محبوب د انسانانو نه بغیر بل څوک ګوره نه دی یاد کړی کنه مونږ به انسانانو بیا څه کولی دا د انسانانو شرف دی او اعزاز دی چې الله رب العالمین یاد کړی دي وایي زما خوښ چې کم دي دا زما بندګان دي او د دوی مرتبه او درجې ته الله خلقت بیدی الله نسبت کړی دی دا بنده څومره مخلوقات دي 18,000 مخلوقات دي د یو روایت مطابق یا 18,000 جهانونه دي انسان تصور نشي کولی ځکه دا قرآن وی کنا ولو انما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات الله ازما بندا په کمزي کې ناس دی او په کمزي کې پروت دی
ستا په دې دل او دماغ کې د الله رب العالمین د ذات اقدس معرفت او نقشه څنګه ده ته خبرې الله رب العالمین وی په دې مقدس مکه چې دا ټول ونی دي دا ټول قلمونه شي قلمونه او سمندرونه سیاهي جوړ شي او بس د الله رب العالمین په دې معرفت باندې لیکل شروع شي او لیکل شروع شي او بیا دا سمندرونه تشیږي او بیا ته سیاهي جوړیږي او بیا تشیږي او بیا ډکیږي دا ټول دنیا یادې دا ټول جهان چې په دې باندې اخته شي چې د الله رب العالمین بڑای لیکل شروع کی دې کار نه دوی عاجز دي دا کار دوی نشي کولی دا د الله رب العالمین کرم نوازی ده چې الله رب العالمین دغه انسان چې دی ورته ډیر ګران دی چا په مونږ کې 30,000 سال سجده کړې ده چا کړې ده څوک دا ثابتولی شي چې خدای زه 1 غنټه په سجده کې پروت مونږ دا دعوه نشو کولی واړه واړه چینجي ماران مارغان داسې شیونه به په ورځ د قیامت مخې ته روزي فرشتې 40,000 سال یو سړی چې دی دا پروت دی او د الله ته په سجده پروت دی او د هغه عبادت کوي او ته د هغوی عبادت وګوره د 30,000 سالو سجده وګوره او بل طرف ته چې دی د سحر سنت وګوره یعنی یو سړی د عملا یو فرشته پرته 30,000 سال هغه د الله په حضور باندې په سجده پروتي الله وی د محمد رسول الله امتی آغا زما بنده چې ما ورته نسبت کړی دی چې دی ما پیدا کړی دی او دی ما ته په ټولو باندې ګران دی ما دته فضیلت ورکړی دی نو دا د دې 100 کالو سجده یو طرف ته او د محمد رسول الله د امتی د سار د 2 رکعات سنت مونږ کم دی دا د دې 100 کالو سجده د هغې مقابلې ته نه رسي الله رب العالمین په دې بندګانو ګران دی نو ځکه کارونو کې زور ډیر پیدا کړی دی ډیر زور دی پکې او دومره زیات برکتونه په هغې کې پیدا کړي دي یو سبحان الله ګوره او یو الحمدلله ګوره په یو ځل به سړي ویلي 100 ځل به وایي او ته وګوره چې خدای د هغې په بدله کې برکتونه او خدای د هغې په بدله کې دا نوازشات په دې بندګانو باندې څومره کوي اوس صرف ضرورت د دې خبرې دی چې بندگان د دې خبرې احساس وکړي بندگان خپله او د الله رب العالمین رشته وپېژني چې زما او د الله سره چې زما کومه رشته ده په دې کې زور او په دې کې طاقت چې دی دا څومره دی او غالبا ما د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ واقعه بیان کړې وه د مجلس نه راووتو اوسۍ ته هم داسې آواز وکړو مرغه ته هم داسې آواز وکړو چې چا وکتو نو هغه ورته حیران شو وایي چې حضرت دا څه دي هغه وایي دې کې د تعجب خبره نشته وایي ته د الله شه وایي ته د الله شه نو دا هر څه به الله ستا کړي داسې یو شی به نه چې دا به ستا تابع نشي صرف دومره ده چې بس اوس مخلوق دی چې د ده سترګې او نظر کولاو شي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو زنانه وکتله اور یې لګو هغه اور د دې لمبې سره چې اور به تیزو لمبه به د هوا سره دې خوراله د دې ماشوم ته به راتله هغې کې ورسره ماشوم زر به دې ښځې اخوا کړو ماشوم او بیا به اور ته متوجه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ملاقات شو دې ډلې سره څوک یې دوی ورسره تعارف وکړو موږ مؤمنان یو مسلمانان یو په تا ایمان راوړی دی زنانه ورته وایي یا رسول الله تا نه یو سوال وکړم وکړه که نه وایي یا رسول الله دا راته ووایه یعنی چې زه یوه مور یم مفهوم یې دا دی چې زه یوه مور یم او الله د 80 میندو نه زیات محبت کوي الله به څنګه خپل بندګان ورته اچوي زه یوه مور دا خپل ماشوم دی لمبې ته نه پرېږدم او الله به څنګه چې دی چې د 80 میندو نه زیات محبت کوي او بنده به ورته اچوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مبارکو سترګو کې دومره غټې غټې اوښکې په جړا شو ورته والله نه غواړي چې الله په خپل یو بنده په اور کې واچي دا به د بندګانو قصور او ګناوي چې دوی الله رب العالمین دا قدرت چې دومره ورته په غضب او په قهر شي د دوی د دې اعمالو د وجې به شي او دا به دې خبرې ته مجبوري چې اوچتې کړي اور ته واچي الله نه غواړي او یو زنانه یې وکته موړ ماشومې بار بار پیو ته اچول دې خبره کې لږ غور وکړئ او فکر وکړئ دا څومره درنه خبره ده
او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خلې نه ده او زموږ غونته بیکاره خلکو ته وي او بیا مونږ یو چې په مونږ کې د دې خبرې احساس د لرې لرې پورې نشته دی نو یو موړ ماشومې کتو مور به بار بار غېږه کې اچولو پی به ورکول موړ بیا به اوچت کوړې نه صبرېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه ماشوم وکتو چې د مور ور سره دا سلوک وکړو رسول الله او فرمایل زما دې په خدای قسمی چې الله د خپل بنده سره د دې مور نه زیات محبت کوي الله د خپل بنده سره د دې مور نه زیات محبت کوي کم محبت چې دا مور کوي لګیا دی چې دا ماشوم اوچتوي او بار بار یې پی وته اچي سړی د احساس وکړي چې خدایه څومره نعمتونه دي او څومره انعامات دي چې د هغې شمېر چېرته څوک کولی شي د شمېرې تصور هم نشي کېدی چې خدایه په موږ باندې دی د دې رحمتونو په موږ باندې دی د دې انعاماتو دومره کثرت دی او دومره تیز باران دی آخري کیسه کومه او هغه دا چې کم خلک خدا نه خواسته په حرامو کې مبتلا دي یا د حادثې یا د خطایي د وجې نه په حرامکارۍ کې مبتلا دي په نشو تماشو کې دي په بدو خصلتونو کې دي الله خاطر وکړي او واپس شي او الله رب العالمین ته توبه وکړي او استغفار وکړي او د دې نعمتونو نه استفاده وکړي چې تر څو پورې په بدن کې ساه شته او د زنکدن نه مخکینی وخت دی مخکینی په دې وخت کې پورې موږ ټولو سره موقع ده چې الله ته سر کیږو او موږ الله ته ووایو چې خدایه بس چې سم کړي دي الله وشو رانه او الله بس اوس موږ ټول معاف کا او خدایه موږ ته معافي راکا چې زمونږ دا قبرونه سپک شي زمونږ بدنونه سپک شي او په موږ باندې دا وبال ختم شي چې دا کم وبال اوس په دې علاقه په ښار په وطن او په دې ټول عالم دی په پاکستان کې بارانونو نوم نشته د لرې لرې پورې را روان کال الله دې دا ټولې تجزیې غلطې ثابتې کړي لیکن ویلې کېږي چې په هر شیز کې به 30% او 40% کمی راځي په پیداوار کې بم کمی راځي په اوبو کې بم کمی راځي په بوټو کې یو عجیبه غونتې خطرناک یو رپورټ جاری شوی دی او بظاهر تاسو وګورئ د سیمټو دنیا آبادیږي لګیا ده د سیمټو دومره غونتې ځای چېرته کچه نشته بوټی نشته چې سنا کوي بوټی نشته چې اوبه راولي اوبه راکاږي اوبه راوچتوي نو دا ارسه زمونږ د خپل د لاس دي کم از کم مونږ پاکستانیان دی جوګه نه یو چې مونږ به الله ته په ورځ د قیامت دا وایو چې دا مونږ سره څه وشو ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس دا ارسه چې دي دا زمونږ د خپل د لاسه دي او د دې خپل د لاسه چې صله د جرایمو یو لا متناهي سلسله ده چې مسلمانانو شروع کړې ده قسم دی په زړه لاس کې دی د دې وطن هر ځوان او ماشوم بهر ملک ته روان دی او یورپ ته روان دی او په دې باندې چې دی مولا سره په دلیل کې څه نشته مولا ورته هیڅ نشي ویلی امن نشته اتفاق نشته که پیسې دي ادر پسې وبال دی په زوره دی راځي زوی دنه تختی بچی دنه تختی بته دنه اخلي ولي دي عزت نفس مجروح ده موږ څنګه مسلمانان تبلیغ په دې وطن کې دی مدرسې په دې وطن کې دي جماعتونه په دې وطن کې دي او په امریکا کې او په یورپ کې او په مغرب کې داسې جماعتونه دي داسې خو نشته دا ولې څه وجه ده چې هر سړی روان دی دا نشي ویلی چې موږ به پخوا دا خبرې کولې دا دنیا خدای د کافرانو دپاره جوړه کړې ده او دا د کافرانو دپاره ښه ده هغه نوره خبره ده په هغې به ته کښېنې په هغې به دې هم زه پوه کړم دا خبره نه ده ټول امت مسلمه به جواب ورکوي مکې ته نه خوشحالیږي په سعودي کې ژوند ته نه خوشحالیږي او په مغرب او په یورپ کې خوشحالیږي نو دا بانه نه ده چې په دې به ځان خلاص کړو چې نه دا خو جوړه شوې دې دپاره ده نه ده جوړه تا د مسلمان په دې دنیا کې ژوند دومره تنګ کړو چې تا ما ته د پاک کېدو څه شی پرې نه ښودو چولې کلون خرڅولو ته مې ته نه پرېږدې یو شی په سیسټم کې نشته دی او د دې د وجې نه هر سړی روان دی هغه ځای ته ځکه ځي چې هغه وي زما ښځې ته څوک نشي کتی لور ته مې څوک نشي کتی څوک مې تختولی نشي څوک زما مال نشي حذف کولی او زمونږ په دې وطن کې دی عدالتونو ته لاړ شه دا زمونږ دا فیصلې او جرګې او دا کیسونه دا زمونږ د اسرائیلیانو سره دي که د یو بل سره دي قسم مې دي په خدای زړه به دې تور شي چې مسلمان ته کېنې ښه متشرع دي خدایه پاکه
په دې کې به فرق چرته کو چې ګناهګار کم یو دی. دا خو دواړه صوفیان دي، بزرګان دي، او لانجې چې وګوري او معاملې چې ته وګورې، بس دې پاکستانیانو مونږ مسلمانانو په یو بل پوره کړې ده. انتظار خدای دې نه کړي بس د یو آسماني آفت دی چې بس د خدای د طرف راشي او د ځمکه را باندې نسکوره کړي او مونږ ختم کړي او بل مخلوق پیدا کړي. کنه دې انسانانو چې کومه ناروا راواغسته، زما دې په خدای قسمي چې د هغې مثال چرته د بني اسرائیلو په تاریخ کې نشته دی. کم یو داسې کار، خصلت، بدعملي، بدکماشي هغه نشته دی چې هغه په دې وطن کې نه. یو سړی دی د خپل د خور د پاسه پیسې اخلي، خور د پاره پیسې رور له ورکه چې ورشه زما خور بوزه زنا ورسره وکړه. دا دنیا دا په دې وطن کې کېږي لګیا دی. او کم طرف ته لاړ شو، هغه انګریزان موږ نه ښه شو. د انګریز په دنیا کې چې دا خلک وي هغه فحاشي ماشي د خپل مذهب او د مزاج مطابق کوي. هلته څوک د چا ښځې ته او لور ته او خور ته په کږه سترګه نشي کتلی. او دا څنګه نظام دی خدایه پاکه؟ یو سړی هم نه پرېږدي، بل اور سړی لګیا دی په ځان یې داسې راغستې ده چې دا بس په دې دنیا کې زمونږ آخري ورځ ده او بس میم زرما ده او ټوله زما ده او بس دا ټول خلک دي، بل دې سر وخوري خو چې زه ښه شم. او دغه ښکار خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي. دا بالکل خلاف فطرت، د الله د احکاماتو نه 130 ډګري موږ په بل طرف باندې روان یو. د الله رب العالمین دا سنت او تاریخ دا ظاهري داسې خلک خدای پرېږدي نه، دا به غر کوي او د دې اوچو سره به وی لامدم سوځي. د هغې وجه دا ده چې مونږ ټولې داسې کړي په خوله کې د چا ژبه نشته. هر سړی په دې جرم باندې بالکل خاموشه دی او غږ نه کوي. زمونږ علماو یو حکایت لیکلی دی، دا د نن سبا نوجوانانو ته وایم الله او د رسول خاطر وکړه، حلالو طرف ته راشه او قسم مې دې په خدای چې په دې مه شرمېږه. که زه دا کار وکړم که نه نو دا خلک به ما پسې لکۍ جوړه کړي چې مولانا صاحب ریاکاري شروع کړې ده. په خدای پاک مې دې قسم د الله په کور کې ناست یم چې دا خبره هېڅ هار نه ده چې لاندې لاړ شو د جومات نه بهر کیم او د لوبیا یو پتیله مونږ راوړو، د مولانا صاحب خپله لوبیا پتیله پرته او په دې پلیټ ته خرڅوه په 10 روپۍ او په 20 روپۍ. دا د هغه کار نه 1 کروڑ اربها درجې بهتر ده چې په کم کار کې او په کاروبار کې حرام او په کم کې دا جوا او په کم کې سټه بازی او په کم کې دا لعنتونه په موبایلونو کې پونه راوتی دي چې یاره په ورځ کې شل زره او دیش زره ګټه. او زمونږ ځوان دا خیال کوي چې دغه حلال کاروبار دی، مونږ ټولې چې دی په دې کې اخته کړي. او د دې د وجې نه زمونږ په معیشت کې، زمونږ په معاشرت کې، زمونږ په اولاد او په ژوند کې نه خوند شته، نه برکت شته او نه خیر شته. زمونږ علماو یو حکایت لیکلی دی، یو ګروپ غلاګانې به کولې. یو ورځ یې شوکه وکړله او لاړل په ځنګل کې کېناسته، وایي راځئ چې په خپلو کې دا شوکه تقسیم کړو. دا چې کم مالک دی د دې ټولو سرغنه مشر د ډاکوانو، دی ته لږ په سیټ ناست دی او ډډه یې لګولې ده او دا نور لګیا دي شمیر کوي، تقسیم کوي. د ده اچانک نظر ونې ته پرېوت، ګوري خټ ټمټماره شنه ونه ده، د دې شنې ونې نه یو مارغه راځي او څه میوه په خوله کې اخلي او په خوا کې بله ونه ده چې هغې کې هېڅ قسمه شینوالی نشته، شنډه ونه ده. لاړ شي په هغې کې کیني، لږ ساعت تیر شي او بیا راشي دې شنې ونې ته. پخوانی خلک هوښیار خلک سوچ خو به یې کولو چې د شنې بوټي نه هغه بوټي ته د دې د تلو څه توک نه جوړېږي، دا هلته څه کوي چې ځي. بس په دې ونه باندې ختل شروع کړ، دومره بره وختو چې دا مارغه کتی شي چې دی د دې ونې نه ولې پاسي او څه کوي. نو چې نظر یې ورته وکړو نو د دې ونې نه دا مارغه په دې خوله کې میوه اخلي او هغه شنډه وچه ونه چې د هغې ته لاړ شي په هغې کې دننه یو مار ناست دی، مار چې د هغې سترګې نشته، نابینه دی. لاړ شي خاص دا خوراک د هغه مار په دې خوله کې ورکړي، بیا راشي د دې ځینه وله نور خوراک وړي او وړي هلته وړي. د چې دا منظر وکتو که نه ولاندې راغی او دې خپل دې نورو شکمارانو ته یې ووې هلکه نه دنه په دې کې حصه غواړم، نه مې روپۍ په کار ده، نور زما ټول عمر له توبه ده او زما اوس بیت الله ته بس الله ته معافي کوم او توبه غواړم او استغفار کوم او بس نور به بیا چرته داسې ګناه ونه کړه. لکه ولې ما عجیبه غوندې کار وکتو، په دې ونه کې باس وختمه چې ومې کته شین بوټی دی او میوې پکې دي او د دې نه یو مارغزي مار چې موزي شی دی، موزي د وجلو شی دی، خو چې هغه هم نابینه دی. نو ته ګوره الله رزق د هغه دې خولې ته عین دننه مارغه لاړ شي او د هغه په دې خوله کې دننه رزق کېږي.
نو چې مار موزي شی دی الله یې نه وجني، مار موزي شی دی او الله د هغه حاجتونه ضرورتونه دا د خاص په هغه ونه او په بوټي کې ناست الله پوره کوي. او زه خو اشرف المخلوقات ما، انسان ما، د الله بنده ما، د هغه ثنا کومه مونځ کومه، ما به خدای پاک څنګه د دې رزق د لاسه وجني. نو تاسو وګورئ چې د توبه وکړه، نور ورته ووایي زمونږ هم توبه ده چې د مار خوراک او د هغه د دې رزق انتظام الله په دې ونه او په بوټي کې کوي، زمونږ به خدای پاک ولې نه کوي؟ مونږ هم ورپسې پرېښوده. شام ته راله په لاره کې په یو مارکیټ کې په منډۍ کې یو زنانه ولاړه ده، ضعیفه زنانه ده، او هر چاته د ده نوم اخلي چې فلان کې راغلی دی او که نه دی راغلی، فلان کې راغلی دی او که نه دی راغلی. راغلی میلاو شو ورسره، بیبي ته ما څه پېژنې چې ته زما نوم اخلي، چې دا تا دومره وخت نه زما آواز شروع کړی دی؟ هغه وی بچې زه تا نه پېژنم، ما ته ستا نوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې اخیستی، او ما ته وی دا جامې به دله ورکړي او دله دا مبارکي ورکړه چې الله ستا بخشش او مغفرت وکړي. کم ځای کې زنانه ده او په کم ځای کې خبره وشوه، راځئ چې د دې ټولو ګندونو نه توبه وکړو او راځئ چې اصل خپل د دې مرض علاج پسې لاړ شو. هغه هم دا ده چې الله راضي کو. دا ټوله دنیا دی یو طرف ته وي، خو چې الله راضي شي زموږ نه نو بس بیا د بیړه پاره ده په دنیا او په آخرت کې. الله رب العالمین دې موږ ټولو ته